درې داسې ګنده او مردار عادتونه دي چې د هغې په وجه به الله رب العزت هیڅ کله ستاسو رزق چې دی دا فراخه نه کړي. همیشه به تاسو په رزق پسې منډې ترړې وهئ خو ستاسو رزق به چې دی دا فراخه نه شي. د رزق په مشکلاتو کې به همیشه درې قسمه خلک راګیر وي. کم درې قسمه خلک چې دا درې عادتونه لري دا یاد وساتئ. اول نمبر کم انسان چې ناشکره وي، په کم انسان کې د ناشکرۍ عادت وي، د رزق به چرته فراخه نشي، دی به چرته په خېټه باندې موړ نشي، دی به همیشه په رزق پسې ذلیله وي، منډې ترړې به ورپسې وهي خو یوه به یې نه دوه کېږي. دا یاد وساتئ. ځکه قرآن کې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. الله فرمایي چې ما تاسو باندې ګورئ الله رب العزت په موږ او تاسو ډېر نعمتونه کړي دي، ډېر نعمتونه الله رب العزت موږ او تاسو سره کړي دي. بیا الله رب العزت فرمایي په خپله په قرآن کې فرمایي 14مه سپاره ده انسان ته وایي چې که چېرته تا زما د نعمتونو شکریه ادا کړه، ما چې کوم نعمتونه تا ته درکړي په دې باندې تا شکریه ادا کړه، شکر دې پرې ویستلو، لازیدنکم، نو زه به دا نعمتونه تا ته نور هم زیات کم، نور به هم درته ډېر کمه. ولئن کفرتم او که چېرته تاسو ناشکري وکړه ان عذابي لشدید، دا الله عذاب بیا ډېر سخت دی. الله رب العزت دې موږ او تاسو د ناشکرۍ نه وساتي. کم انسان کې چې د ناشکرۍ عادت دی دا یاد ساته د رزق نه فراخه کېږي. او دویم نمبر عادت مردار عادت چې د انسان ژوند پرې راتنګېږي، د رزق پسې به د سترګې روزي، د رزق به نه فراخه کېږي، هغه دی د خپلې بیبي سره یا د خپل کور والو سره بدسلوکي کول. بعضې خلک په وړه وړه خبره باندې په کور کې بد اخلاقي کوي، بدسلوکي کوي، په وړه وړه خبره باندې د خپلو بچو سره بد اخلاقي، د خپلې بیبي سره اخلاقي بد اخلاقي، دغه رنګې د نورو والدینو سره مشرانو سره بد اخلاقي کول. د بد اخلاقه سړي د بدسلوکه سړي د خپل خاندان د خپل فیملی سره چې دی بدسلوکي کوي، د دغسې سړي رزق هم الله رب العزت نه زیاتوي. او دریم نمبر مردار قبیح بیکار عادت الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول وساتي. کم خلک چې پکې مبتلا دي الله رب العزت دې تغییر وباسي، هغه د زنا، د زناکار سړي رزق الله رب العزت چې دی دا نه فراخه کوي، دی به همیشه لکه د لیوني سپي په رزق پسې منډې وایي، د رزق به نه زیاتېږي. او کله چې یو انسان زنا طرف ته ځي نو دی مومن نه پاتې کېږي، ایمان ته یو طرف ته شي. کله چې یو انسان غلا پسې ځي، غلا کوي، دنه دا ایمان یو طرف ته شي، دی مومن نه پاتې کېږي. دا یاد وساتئ. نن سبا خو حالات داسې دي چې الله دې معافي وکړي، مسجدونه هم نه معاف کېږي، د مسجد نه چې دی غلا کېږي، پکې ترې راکولاویږي، کم د کار سامان یې هغه ترې پټېږي. مسلمانان دي، دا غله د امریکې نه دي راغلي، دا غله د انډیا نه دي راغلي، یا بل کم داسې د کفارو ملک نه دي راغلي، او همدغه مسلمانان دي راپاسي د الله کور هم نه معاف کوي، د الله د کور نه هم غلا کوي. نو واوره ای غله، غلو ته وایم واورئ، کله چې تاسو غلا کوئ د الله رب العزت لعنت په تاسو باندې راورېږي. کله چې تاسو غلا کوئ د یو مسلمان نه غلا کوئ، د یو مسلمان مال چې دی دا په غلطه طریقه باندې تاسو رخلی، په حرامه طریقه باندې د هغه نه غلا کوئ، تاسو یې رخلی، نو تاسو نه ایمان وځي، تاسو بې ایمانه شئ، ایمان د تاسو نه یو طرف ته شي، تاسو مومن نه پاتې کېږئ. د لږ غونته کې مال دپاره تاسو خپل ایمان چې دی دا تباه کوئ، د لږ غونته کې مال دپاره تاسو خپل دنیا و آخرت تباه کوئ. الله رب العزت دې د دغه درې قسمه خلکو نه موږ محفوظ وساتي. کم خلک چې پکې مبتلا دي زموږ ورته دعا ده الله رب العزت ورته هدایت نصیب کړي، او الله رب العزت دې د دغې غلا نه، د دغې زنا نه، د ناشکرۍ نه، بدسلوکۍ نه محفوظ وساتي. د ټولو مسلمانانو رزق دې الله رب العزت فراخه کړي، او حلال رزق دې الله رب العزت ټولو مسلمانانو ته ورکړي.